چې ناستو او خلای دور پامبورو باندې شلیدا او بیا جوړېدا یا رسول الله دا هغه سره دی چې په دې خله چرې د دوه مسلمانانو جوړه نه راوسته په دې خله د چرې د مسلمان خیر نه دی غوښته د زندگی په دې کې تیرا ده چې په دې خله به د دوه مسلمانان جنگول او د تماشا کول په دې خله د چرې د مسلمان د خیر خبره نه ده کړې نو دغه سړی چې مرشي نو د مرګ نه وروسته به په قبر کې د په دې عذاب گرفتاری تر قیامت پورې د چا چې خله موزري او په دې خله د چا خیر نه غواړي د مرګ نه وروسته د قبر کې د په دې عذاب گرفتاری تر قیامت پورې اوس سوچ وکړئ چې مونږه د دې عذاب مستحق یو کنه د منکار سره یو لغوږ نږدې کړي د شرارت خبره کړي بل لغوږ نږدې کړي د شرارت خبره کړي بل لغوږ نږدې کړي د فساد خبره کړي دوه په جنگول او په خپل تماشا کول وای نن د ټول پاکستان د مسلمانانو دا حال دی کنه دی نو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان هغه سره دی چې داغه د جبی او د لاس نه بل چاته ضرر نه رسی اندازه استاد په خپل کوي عزیزان وار سبب پرې دی ایمان به د حضرت عمر پیدا کوي ایمان چې وفات کېدو نو आवाज وکړو چې یا الله لا لی ولا علی خدای سغوارم نه ما چې سمې کوي کړی دي سغوارم نه خو چې راته څونه وي سره کوم خو چې خالی پرې نه دی او راته څونه وي تاسو پوه شئ دې ته سوچ کړئ حضرت عمر غوندې سره ثوابونه نه غواړم او نه جنتونه غواړم او نه حور غواړم او نه غلمانان غواړم او چې خالی پرې نه دی او راته څونه وي ځکه چې ادم موسی علیہ السلام د مور خبره ده خدای نه تاسو کې چې د موږ خدای ډېر په تکلیف کوم چې پرېدم کنه موسی علیہ السلام خدای پاک ته ویل هغه ورته پرېږي چې نشي کوله بیا چې موسی علیہ السلام کوی تور ته الله نه تاسو کې چې ستان عامه صدا موسی علیہ السلام خدای ته ویل چې زغنی تاسو کوي ورته وایي چې زمانین به بے پروا چراغ مور ته ویل چې زغنین به بے پروا یو وای داري کو د کټاو ورځدا ول والله کذ بیا موږ قضا کوم ولولي مورې ول چې موږ به پروا ده نو کدو زخت روانه کی داغه بچوک څو جنونه به پروا ده دا څه سوکشته چې هغه دا تاسو کې جداولي شته یو سپای نیسی تانه ته بوزي سوکشته چې سپای نه تاسو کې جداولي نیولې سپای دی او چې بیالا مرزا صاحب دی نیسی او چې بیالا خان دی نیسی تانیدار صاحب یا الله خیر کی خدا سوچتا جاگی نا تپوسی کی جداولی او چې خدای دی نیسی اگا نا بسوک تپوسی کی جداولی دیتا سوچ کر بیش شی غاویرہ نشی گوره بیش نه په عبادت غاویرہ شی
نو په سخاوت غاوره شي هر څه به په دې مخ درولي او د جهنم ته به روان کی ته به هغه څوک نو عزیزانو د جیبي ضرر چې دی د مرګ نه وروسته به د دا حال پیغمبر ته بیا تپوس کی چې دا تنور کې ښځې او سړي ګډ وډ پراته وو یا رسول الله دا هغه سړي دي چې خپلې ښځې وې او پردو سړو ښځو پسې به ګرځېده او دا ښځې هغه ښځې دي چې خپل خاوندان وو او پردو سړو پسې به ګرځېدې نو دا سړی او دا ښځه چې مړه شي تر مرګه پورې به د دې قبر د اور تنوري کله به لمبې پاس وړي او کله به فی الحال پاکستان وګورئ فی الحال د ښځو حال مو ګورئ او د سړو حال مو ګورئ تفصیلاتو کې نه ځو دا وتاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي ټلیفون نمبر دی 255 29 12